سبحان الله د حق تعالی تبارک و تعالی د طرفه څخه څومره غټ پیکیج دی چې کم انسان په ښه شان سره اودس تازه کړي د دې څومره غټ فضیلت دی. حضرت سیدنا عمر بن سعید رضی الله عنه فرمایي چې حضرت سیدنا عثمان رضی الله عنه د اوداسه دپاره اوبه طلب کړې او ویل چې ما د نبي علیه الصلاة وسلام څخه داسې اورېدلي دي چې کوم مسلمان د فرض لمانځه دپاره په ښه شان سره اودس تازه کړي او بیا په خشوع او خضوع سره لمونځ ادا کړي، په ښه انداز سره رکوع وکړي، د داسې لمانځه و شاته د ده ټولو ګناوې معافیږي او دغه لمونځ د دا ګناو دپاره کفاره ده چې کله دی غټه ګناه نه وکړي. نو دا خبره همیشه دپاره ده. حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 228 نمبر. عزتمنو مسلمانانو، څومره آسان عمل دی او څومره غټ انعام الله پاک مسلمان دپاره بیان کړی دی. نو پکار دی عزتمندو چې اول د وار اودس په ښه شان سره زده کړو چې د لمانځه څه فرایض دي، د لمانځه څه شرایط دي، هغه پر ځای باندې راوړو. د هغه څه بعد بیا د لمانځه څه کم شرایط دي، د لمانځه څه کم فرایض دي، رکوع په کم شان سره کیږي، سجده په کم شان سره کیږي، او د هغه سره سره بیا په لمانځه کې په ښه شان سره قرات ادا کو او سوچ فکر کې وو او په خشوع او خضوع سره ادا کو، بیا پر دغه لمانځه باندې الله پاک دغه انعامات مشترکوي. که چیرې اودس په شانې لمونځ د لمانځه په شانې بس یو عادت کوي، بیا د داسې انعامات څخه موږ او تاسې محرومه یې. نو په کار د عزتمنو چې په دغه حدیث باندې عمل وکړو، د نورو مسلمانانو پرې ورسوو.